هذه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا خان بریګه خبر اتره دغه تاسو روانه وا چې کلام الله تعالی مخلوق دی او کړه دی چې دا کلام لفظي او په کلام نفسي کې زموږ د معتزله سره جندا اختلاف نو معتزله هغه مختلف قسمه شبهه پیش کړي لکه مخکې سبق کې کم پیش کړو وس یو شبهه د هغه د طرف نه دا چې ته چې دا قران مجید دا د کلام نفسي نوم دی او هغه وي چې دا قران مجید د کلام لفظي نوم دی او کلام لفظي څنګه دی کنه چې لکه دا اصوليين نه دي کوم چې اصول فقه والدي نو هغه د قران مجید تعریف تیرے نه دا کړی دی چې المکتوب فی المصاحف المنزل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه نو دې مصنفین او د اصول فقه والو اصولیین چې د قران مجید کم تعریف کړی دی نو دا هم د کلام لفظي سره تعلق ساتي ځکه دوی چې دا منزل دی دا مکتوب دی او دا منقول له او مکتوب منقول او منزل دا کلام لفظي کې دی شي کلام نفسي نشي کېده پوه شو به معنی نو جواب دا غي نه دی کنه چې قران مجید نه د الفاظ نوم دی او نه یوازې د معنی نوم دی یعنی نه یوازې چې نه دا د کلام لفظي نوم دی او نه یوازې د کلام نفسي نوم دی بلکې قران د دوانو د مجموعي نوم دی قران مجید د دوانو د مجموعي نوم دی او پاتې شو دي اصوليين نو اصوليين چې په کوم انداز سره لري دا کړه رہے کنه نو هغه ځکه چې دا وی غرض استنباط د مسائل لري تو اصوليين غرض سوي استنباط د مسائل یعنی هغه د احکاماتو د معلومه حکم معلومه چې دا واجب دی او کدا حرام دی او کدا سره او سره او د دې احکامات معلومول د دې تعلق د الفاظ سره د کلام لفظي سره د کلام نفسي سره تعلق نه لري کنه هغه هم وي چې قران مجید هو اسم للنظم والمعنى جميعا خو شو به معنی نو کې आवाज د لفظونو نوم ناغو به بیرسنه لږ هو اسم للنظم والمعنى جميعا لکه پوه شو به خبره معنی پوه شو وګوره ورته وسه ولما كان دا جواب ډایرک ورکړه دی اعتراض مقدر دی اعتراض سره قران مجید دا مشترک لفظي دی یعنی اطلاق په کلام لفظي او په نفسي باندې باندې کیږي نو بیا دي اصوليين چې دې کم صفات ذکر کړی دي نو دا صفات خو صرف د کلام لفظي سره متعلق دي د کلام نفسي سره متعلق نه دي نو موږ د کلام لفظي سره ولې متعلق کړی ولما كان دليل الاحكام الشرعيه او کله چې دلیل الاحکام شرعيه د پاره هو اللفظ لفظنا دون المعنى نا معنى القديم کوم چې قدیم دا نعرفه ائمه الاصول نو تعریف بیان کړی دی د قران مجید ائمه د اصول فقه بالمكتوب في المصائف کتاب لیکل شی پسګه په مصائف کې ان منقول بالتواتر او دا نقل کړل شی په تواتر سره وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا او دو ګرځولې دا نوم د نظم او معنا دوانو ال النظم چې دا قران مجید دا نوم د داسې نظم من حيث الداله على المعنى چې دا بدلب کې په معنا باندې لا لمجرد المعنى لکه پوه شو به معنی خبره باندې پوه شو واما الكلام القديم د دې ځنا یو بل اختلاف طرف ته اشاره کوي چې دا کلام نفسي چې دا د کلام نفسي دا مسموع کې دي شی او کنه یعنی کلام نفسي چې دا اوریدل کېږي او کنه اوریدل کېږي دې خبره باندې پوه شو کلام نفسي اوریدل کېږي او کنه نو بری کې اختلاف ده امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه فرمایي چې کوم کلام نفسي د الله تعالی صفت ده او د الله تعالی د ذات سره قائم ده نو دا مسموع کې دي او لکه څنګه چې رؤیت د باری تعالی دا ممکن ده په آخرت کې سره د دینه چې لکه د الله تعالی څخه شکل او صورت نشته او د دینه باوجود رؤیت د باری تعالی ممکن ده دغه شان دی کلام د الله تعالی چې دا د اصوات او د حروف د دینه چې دا پاک دی خو بیا هم کلام د الله تعالی جندا اوریدل کېږي لکه پوه شو به معنی یعنی د دې مذهب په بنا باندې دا مسموع کېدل او دا سماع کېدل دا د حدوث په لوازمو کې نه دي یعنی چې کوم څه حدیث وي دا اوریدل کېږي دا مطلب نه نه بلکې مسموع
دا یعنی کلام مسموع یعنی هغه کلام چې اوریدل کېږي دا یې لپاره دا خبره ضروري نه ده چې دا به حدیث وي بلکې که حدیث وي او که قدیم وي خو هغه څه کېږي اوریدل کېږي لکه په دې خبره باندې پوه شوئ لکه څنګه چې په قرآن مجید کې دي چې حتی يسمع کلام الله ته دې پورې چې ووري کلام د الله نو کلام د الله مسموع دی ځکه خو لګي کنه لکه په دې خبره باندې پوه شوئ تاسو ها دا چا مسلک دی امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه فرمای چې کلام نفسی دا مسموع دی یعنی دا اوریدل کېږي سګي اوریدل کېږي لکه څنګه چې د رؤیت تبارک تعالی ممکن دی سره د دینا چې الله تعالی د جسم نه او د الوانو نه د رنگونو نه دا پاک دی خو بیا هم رؤیت تبارک تعالی په آخرت کې ممکن دی مؤمنان به نه د قشن د کلام نفسی اگر چې د اصوات او د حروف نه مرکب نه دی پاک دی خو بیا هم هغه مسموع کې دی شي اوریدل کېږي شي څنګه په دې خبره باندې پوه شوئ ها او امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمت الله علیه او د سره امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه هم دي دوی چې کلام نفسی دا نشي مسموع کېدل ایندا اوریدل کېږي نه او دا د امام صاحب رحمت الله علیه باندې هم جو غوړه مسلک دا دی چې کلام نفسی دا مسموع نه لري هغه پوه شو به معنی ځکه دی وایي چې دا مسموع کېدل دا کلام لفظي خاصه ده مسموع کېدل د کلام لفظي خاصه ده او په کوم ځای کې چې دغه راشي داسې الفاظ چې هغه اوریدل کېږي نو مطلب دا غینا د صفت د کلام پوه شو لکه مونږ وایو سمعت علم فلان اپ لکه د بلانکی په دغه باندې پوه شو دغه په आवाज باندې دا پوه شو نو دا الله تعالی چې موسی علیه السلام سره په کوه تور کې کوم خبرې کړې نه مطلب دا دی کنه چې داسې الفاظ کړي دي چې هغه کلام لفظي دلالت کوي په کلام نفسي باندې نور کلام نفسي چې دا اوریدل کېږي نه بلکې کلام لفظي چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې مطلب دا دی لکه پوه شو به معنی بیا کوی دې مطلب دا چې هر سړی په بیا وایي چې لکه الله پاک زما سره خبرې کوي ځکه چې دا موږ ټول د الله تعالی خبرې او قرآن مجید اورو او دا کلام نفسي دی خو دا کلام لفظي په کلام نفسي باندې دلالت کوي نو بیا موسی علیه السلام ته واځي کلیم الله ولي ولګي نه موسی علیه السلام ته کلیم الله څه ولګي چې دا بغیر د واسطې نه الله تعالی دا سره خبرې کړې دي بغیر د واسطې نه کلام نفسي چې نه شوی او کلام لفظي په باندې دلالت کړی خو شوی به باندې او دا نور خلک جن نه په واسطې باندې لکه یا په واسطې د کتاب باندې موږ کتاب دی الله تعالی کتاب دی جو موږ وایو نو دا هم کلام نفسي دی کلام لفظي دی دلالت کوي په کلام نفسي باندې او د فرشتي خبرې چې الله تعالی پیغمبران اوري نو پیغمبران د الله تعالی کلام نفسي اوري د فرشتو بدل عسره او موسی علیه السلام د الله تعالی دا کلام لفظي چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې هغه اورېدل لري بغیر د واسطې د فرشتي او بغیر د واسطې د سنا د کتاب نه ځکه تاسو لګيږي کلیم الله وې واما الكلام القديم او هر چې کلام قدیم دی یعنی کلام نفسي الذي هو صفه الله تعالی چې هغه الله تعالی صفت ته فذهب الاشعري نو امام اشعری رحمت الله علیه تعالی خبره ده الى انه يجوز ان يسمع چې دا جایز دي چې دا شي واوریدل شي سره د دینه چې لکه دا نه نه د اصوات او د دې سره تعلق نه ساتي پوه شئ لکه څنګه چې او قیاس په سم باندې کړه دي وای لکه څنګه چې رؤیت د باری تعالی په آخرت کې ممکن دي سره د دینه چې الله تعالی د شکل او صورت نه او د رنگ نه دا پاک دي دغه شان کلام د الله تعالی دا هم د اصواتونه او د आवाज د قبیلین نه نه لیکن بیا هم داغه اوریدل چې د سری ممکن دي لکه پوه شو به معنی لکه څنګه چې په قرآن مجید کې دي چې حتی يسمع کلام الله چې دوه اورثو کلام د الله نو کلام د الله کلام نفسي ته مراد ده لکه پوه شو به معنی ومنعه الاستاذ ابو اسحاق الاصفرائینی او د دینه منع کړی دا استاد ابو اسحاق اصفرائینی یعنی امام ابو اسحاق اصفرائینی وای چې کلام الله چې کلام نفسي چې کوم دی دا مسموع کېده نشي او اختیار الشیخ ابي منصور ماتوریدی رحمت الله علیه او دا غره مسلک دی د امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه فمانا قوله تعالی ناوی چې حتی يسمع کلام الله نه مطلب دا دی ما يدل علیه چې دلالت کوي په معنی یعنی هغه کلام لفظي چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې دا پوه شو به معنی ما يدل كما يقال لك څنګه وای سمعت علم فلان چې ما نه بلانکی هغه علم چې دا واوریدو نه بلانکی علم خو نه اوریدل کیږي
او مطلب دا چې هغه کم تیرا پرې دلالت کوي لکه ته لکه کتاب چې دا وګوري اته لکه د دې نه ما د علم اندازو شو د علم ما ورېدل لري چې دا علم څنګه لري نو علم دا خو لکه یو دغه شیز دی راغی او څه شکل صورت نشته لري او مطلب دا چې د څه کلام مې اوریدل لري چې هغه دلالت کوي د په څه باندې د په علم باندې نو دغه شان دی مطلب د کلام لفظي چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې نو حتی يسمع كلام الله دا کلام نفسي دلالت په کلام لفظي باندې فموسی علیه الصلاۃ والسلام سمع صوتا نو موسی علیه الصلاۃ والسلام وی الله تعالی تسي आवाज اوریدل لري دالنا علی کلام الله تعالی چې دلالت کوي په کلام الله باندې مطلب یعنی موسی علیه السلام کلام لفظي اوریدل لري خو کلام لفظي دلالت کوي په څه باندې په کلام نفسي باندې نو دې څه خو بیا په کار دا چې منګه ته هم کلیم الله ولې شي کنه ځکه منګه هم د الله تعالی کتاب اورو نو لیکو نو اینو کله منګه قران مجید منګه اینو نو منګه ته هم بیا کلیم ولېږي ځکه دا کلام لفظي دی چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې نو بیا خو منګه ته هم څه ولېږي کلیم ولېږي نو د موسی علیه السلام ته چې کلیم الله ویل شوی دی نو د دې وجه دا ده چې موسی علیه السلام سره الله تعالی د کلام نفسي کلام لفظي اوریدل چې دغه په کلام نفسي باندې بغیر د واسطې د فرشتي نه بغیر د واسطې د څه نه د کتاب نه او موږ چې کلام لفظي اورو چې دغه په کلام نفسي باندې نیا په واسطې د کتاب سره یا په واسطې د څه سره د فرشتي سره لکه لما کان بلا واسطه الكتاب والملك کله چې د موسی علیه السلام دا کلام بغیر د واسطې د کتاب او بغیر د واسطې د فرشتي نو خص به اسم الکلیم نو دته د خاص کله شری په نوم د کلیم سره لکه بو شو به معنی فإن قيل سره اعتراض ده اوس ګوره د خامات وګوره دی وی کنه چې په ماقبل کې تاسو فرمایل چې کلام نفسي دي ته ویل کېږي ليس من جنس الحروف والاصوات چې هغه د حروف او د اصوات د جنس نه ده نو دینه دا خبره به سمجھ کې راځي چې دا کلام نفسي کلام الله تا کلام نفسي ویل چې دا حقیقت ده او کلام الله ته په دلالت کوي په کلام لفظي باندې نو کلام لفظي د کلام الله نه کلام نفسي غستل حقیقت ده او د کلام الله نه کلام لفظي غستل دا مجاز ده پوه شو به معنی لکه تاسو ما کړه خبره وکړه چې کلام نفسي څه ته وایي چې ليس من جنس الحروف والاصوات چې هغه د اصوات او د حروف د جنس نه نو چې د حروف او د اصوات د جنس نه نو دې مطلب دا شو چې دا کلام الله چې په کلام لفظي باندې هم دلالت کوي او په کلام نفسي باندې هم دلالت کوي نو چې په کلام الله په کلام لفظي باندې دلالت کوي نو دا مجاز شو او کلام الله چې په کلام نفسي باندې دلالت کوي نو دا څه شو حقیقت شو او د مجاز لپاره دا خبره ضروری وي چې دا کله کله د خپل موضوع لهونه چې دا جدا کولای صحیح دي لکه موږ وایو زید اسد زید تا تشبیه ورکړه د اسد سره انتوی چې دا زید بهادر دی نو دلته د زید لپاره ته د اسد د معنا حقيقي واغستل که مجازي دی واغستل کنه نو څنګه چې دا ویل جاي چې زید اسد نو دغه شان دا ویلم جاي چې زید ليس باسد چې زید منظره نه دی ویل جاي دي کنه خبره باندې پوه شوي ها یعنی معنا مجازي د لفظ لپاره چې معنا مجازي وي نو معنا مجازي داګه نه لړکول صحیح دي لکه څنګه چې موږ وایو زید اسد زید منظره لري نو دلته باندې زید په مجازي معنا باندې وي چې دا زید منظره لري هر ځای بادر دی خو زه او نو دته څه ویل شي چې زید ليس باسد چې دا زید منظره نه دی نو قران مجید نه چې کله تعالی کلام الله نه کلام لفظي معنا واغستل او د مجاز واغستو نو ته د سنې شویلې چې کلام لفظي کلام الله نه دی کلام لفظي کلام الله څه ویل شي نو دا ویل ناجایز دي نو دې خبرې څه مطلب شو په دې باندې پوه شوي دویمه دا خبره ده چې الله تعالی په قران مجید کې چیلنجونه ورکړي دي چې فاتو بسوره من مثله او لا يقول تدي پیغمبر اسلام دي خلود هو لا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لن ياتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا چې دې خلود هو اگر انسانانو او پیران دا ټول لازم شي او دې قران مجید مثال موږ ته پیش کړي نه مثال پیش کولای شي نشي پیش کولای نو دلته کې چې قران مجید لا الله پاک هم چیلنج ورکړی دی نو دا چیلنج د کلام لفظي ورکړی دی د کلام لفظي نه دی ورکړی ځکه د کلام نفسي خو الله پاک ته هم پته ده ټول خلکو ته پته ده چې دا کلام نفسي چې نه د هغې چیلنج نشي ورکولی ځکه چې د دې چې نه دا خو په دې خبره باندې اجماع ده چې د کلام نفسي باندې انسانان چې دا قادر نه دي لکه پوه شو به نه باندې
نو دلته دا چیلنج الله پاک ورکړه ده نو دا کلام لفظي ورکړه ده کلام نفسي نه ورکړه نو ته څنګه ردی نه کلام نفسي اخلي نو جواب یې راځي کنه چې کلام الله دا په نظم مؤلف باندې دا مجاز نه ده یعنی کم چې نظم مؤلف او کلام لفظي ده دا دې معنی مجاز نه بلکې دا کلام الله لفظ مشترک ته سره لفظ مشترک ته او مشترک دي ته ویل کېږي په جدا جدا وضع باندې په مختلف سيزونو باندې دلالت کوي لکه عین منګه بلې اصول فقه کې ویل دي چې عین لفظ مشترک ده عین چې نه دا سترګې ته هم لګي عین دا چيني ته هم لګي عین دا زنګون ته هم لګي نو د چيني لپاره جدا وضع شوی دی او د سترګې لپاره جدا وضع شوی دی او د چشمو لپاره جدا وضع شوی دی لکه بلې خبره باندې پوه شوي ها پرې خبره باندې پوه شوي نو دغه شان دی دا کلام الله دا هم لفظ مشترک دی په کلام لفظي باندې هم د دې معنی حقیقت ده او په کلام نفسي باندې هم د دې معنی سره حقیقت ده البته کلام الله نه چې دا کلام نفسي مراد غسته کیږي نو بیا ور دې مطلب دی چې کله اضافت د صفت شي موصوف ته اضافت د صفت شي څه ده دا موږ وایو کلام الله نو دلته مراد ده چې هغه کلام چې د الله تعالی صفت ده هغه کلام چې د الله تعالی صفت ده او چې کله دا کلام الله نه مراد ده لفظي اخلي کلام لفظي ته اخلي نو بیا به اضافه المخلوق الى الخالق وي معنی به دی چې دا سه کلام چې هغه د الله تعالی مخلوق ده دا سه کلام چې هغه د الله تعالی یلکه بلې خبره باندې تاسو پوښولې ها وګوره ورته وسه فإن قيل کچرته ویل شي لو كان كلام الله تعالی حقیقتا فی المعنى القدیم چې کلام د الله تعالی حقیقت ته په معنی قدیم کې او مجازن ده په نظم مؤلف کې مجازن ده پس کې یسه نفي عنه نو صحیح به نفي کېدل د دینه پوښوي به ان يقال چې ویل شي ليس النظم المنزل نه هغه نظم کم چې نازل شوی دی نه نظم هغه الفاظ کم چې نازل کړی شوی دي المعجز چې معجز دی المفصل چې تفصیل کې ذکر کړی شوی دی الى السور والآيات سورتون آیاتون د کلام الله تعالی کلام د الله دې ویل جایز دی کنه لکه کدا مجاز وې لکه ما تاسو مثال لرګو لکه موږ زید د پاره موږ زید ته مجازي تور باندې بهادر وایو منظره ورته وایو نو د سلی زیدون اسدون ویلم جایز دی زیدون لیس بیاسدین ویلم جایز دی نو کته کلام الله دا کلام لفظي چې نه د مجازي معنا واخلي نو بیا خود څه ویل جایز دي کنه چې کلام لفظي د کلام الله نه دی دغه په کار ویل جایز وکنه حاضر چې دا ویل جایز دي په دې باندې اجماع مناقض ده چې څه نه شي ویل پوهڅو به باندې والاجماع على خلاف او اجماع په دې په خلاف باندې مطلب دا چې څه نه شي ویل چې کلام الله کلام لفظي نه دی کلام لفظي کلام الله نه وايضا او دویم خبره دویم دا ورکړل چیلنج چې المعجز المتحدى به هغه چې معجز دی او چیلنج ورکړل شوی دی باغی سره هو کلام الله تعالی حقیقتا هغه د کلام الله یعنی کلام لفظي دی او د کلام لفظي حقيقي معنی مراد غستل شوی دی مع القطع سره د خبر یقینا بیان ذلك انما يتصور في النظم چې دا متصور کیږي په هغه نظم کې المؤلف کم چې جوړ کړل شوی جو یو ځکه شوی المفصل للصور اذ لا معنى لمعارضه الصفه القديمه دي ځکه سمانه نشته د معارضه د صفت قدیم ده لکه پوښوي یعنی الله تعالی چې کوم چیلنج ورکړی نو دا چیلنج د کلام لفظي په نسبت سره ورکړی د کلام نفسي په نسبت سره نه ورکړی نو د لګي د کلام لفظي د کلام الله نه کلام لفظي غسل نه حقيقي معنی نه په خبره باندې پوښوي نو قلنا موږ به جواب کوو التحقيق او تحقيق دار ان كلام الله تعالی چې کلام د الله اسم مشترک بین الكلام النفسي القديم ومعنى الاضافه الګه چې دا کلام الله چې دا اسم مشترک دی د کلام نفسي او د کلام لفظي په منځ کې کلام نفسي چې قدیم دی او چې کله د کلام الله نه کلام نفسي مراد واغسته شي نو ما تاسو چې په دې کې به اضافه الصفه الى الموصوف اضافه الصفه الى الموصوف اي ومعنى الاضافه معنى د اضافه د نسبت بدای چې كونه صفه له تعالی چې د دې کلام نه مراد هغه کلام مراد دی کوم چې د الله تعالی صفت دی لکه پوه شوي وبين اللفظي الحادث او دا مشترک دی بمنځ هغه لفظي بل بمنځ بين الكلام النفسي وبين اللفظي الحادث کوم چې حادث دی المؤلف چې جوړ کړل شوی دی جمع کړل شوی من سور الایات سورۃ آیاتنا او معنى الاضافه او دلګه به د اضافه د معنی سوي انه مخلوق الله تعالی چې دا څه کلام دی چې الله تعالی مخلوق دی دا څه کلام دی چې الله تعالی سره هغه به اضافه المخلوق الى الخالق چې دا کلام نو جواب اسانه خبره ده شو چې کلام الله
دا لفظ مشترک دی د کلام نفسي د لپاره جدا وځه شوی دی او د کلام لفظي لپاره جدا وځه شوی دی او چې کله د کلام الله نه مطلب منګه کلام نفسي واغستو نو بیا به اضافه صفت للموصوف یعنی داسې کلام چې هغه د الله تعالی صفت دی او کچرته د کلام الله نه منګه کلام لفظي مراد واغستو نو بیا به اضافه المخلوق الى الخالق یعنی داسې کلام چې هغه د الله تعالی مخلوق دی لکه پوښوي لکه خبره ده فمعنى الاضافه دي او معنى الاضافه ببيره انه مخلوق الله تعالى چې دا مخلوق د الله دی ليس من تاليفات المخلوقين چې دا نه لري د تالیفات مخلوقانو فلا يسوء نفي اصلا نسينا نفي بالكل ولا يكون الاعجاز والتحدي او نوي دا اعجاز يعني او چیلنج ورکول الا في كلام الله تعالى مگر په کلام الله کې وما وقع في عباره بعض المشايخ من انه مجاز وبعض مشايخ خو دا خبره کړی دا د اهل سنت والجماعت بعض مشایخ د کلام الله د مجازن چلنه دا د کلام لفظي د مجازن چلنه دا کلام الله ویل دي خو شوي بعض مشایخ د اهل سنت والجماعت د کلام لفظي ته مجازن څه ویل دي کلام الله ویل دي او په دې خبره باندې هغه تصریح کړی دا صحیح کړی دا تصریح کړی دا چې کلام الله دا کله کلام لفظي د کلام الله ویل دا سری مجازن دي د موږ ورته وایو چې د مجاز اطلاق په دوه معنی باندې کیږي جواب یې سره چې مجاز اطلاق په څو معنی باندې کیږي یو د مجاز اطلاق کیږي په لفظ غیر موضوع له باندې اسمانه په لفظ غیر موضوع له باندې چې داګه لپاره وضع کړل شوی نه او دویم دا مجاز اطلاق کیږي په هغه لفظ باندې چې وضع شوی دی وی معنی لپاره خو بیا د سو علاقه د وجه نه په بل معنی باندې دلالت کوي وضع شوی دی وی معنی لپاره خدا سا علاقه د وجینا په بل معنی باندې څه کوي دلالت کوي واښوي نو کلام الله وضع شوی دی د کلام نفسي لپاره کلام الله وضع شوی دی سره لپاره دی د کلام نفسي لپاره او دا کلام الله چې په کلام لفظي باندې دلالت کوي نو دا په واسطه د دغه سره د په واسطه د کلام سره په واسطه د څه سره د کلام سره لکه پوه شوي په واسطه د دې سره کنه چې ګوره دا کلام لفظي دا دلالت کوي په کلام نفسي باندې نو د دې دال او د مدلول علاقه د دې په منځ کې د څه علاقه دا دال او د مدلول او تاسو په مجاز په علاقو کې په مختصر المعانی کې او په دروس البلاغه کې چې انده ویلي دي چې کله موږ د لفظ حقيقي معنی پریدو مجازي معنی اخلو نو بدی کې بعد مجاز هغه شوبې علاقې دي په شوبې علاقو کې وی علاقه خامخاوي یو بګی د دال او د مدلول لا نو مطلب دا شو چې دا کلام الله وضع شوی د کلام نفسي لپاره دی خو د کلام الله نه د کلام لفظي غستل دا په واسطه د دال سره دی چې دا کلام لفظي دلالت کوي په سمانه په کلام نفسي باندې دا په شو به معنی نه دلته کې د مجاز مطلب دا دی وما وقع فی دا عبارت جواب دی او سوال مقدر نه سوال دا دی چې تعالی کې دا خبر وکړه چې کلام الله دا لفظ مشترک دی د کلام نفسي لپاره جدا وضع شوی دی او د کلام لفظي لپاره جدا وضع شوی دی نو بعضی مشایخ د اهل سنت والجماعت او تصریح کړي د په خبره باندې چې دا کلام لفظي دا د مجازن کلام الله ویل کېږي نو وما وقع في عباره بعض المشايخ او چې وراغلي دي واقع شي دي په عبارت د بعض مشایخ کې چې دا مجاز دی فليس معناه نو لدی دا معنی نه انه غیر موضوع للنفس المؤلف چې دا نه دی وذکر شي د نظم مؤلف لپاره بلکې بل معنی دا ان الكلام في التحقيق وبالذات جرا کلام په حقیقت کې او په بالذات اسم للمعنى القائم بالنفس دا اسم نه هغه معنی کوم چې قائم بالنفس نه دا کلام نفسي نوم دی وتسميه اللفظ به او نوم ورکول لفظ به سره وضعه لذلك او ذکر لري لپاره انما هو باعتبار دلالته على المعنى دا په دې اعتبار سره دي چې دا کلام لفظي دلالت کوي په سمانه کلام معنی الګه پوه شو به معنی فلا نزاع لهم في الوضع والتسميه نو نزاع نشته د لپاره په دې وضع کې او په تسمیه کې الګه پوه شو پوره ده دا بل بیا پوره نشي ځای واړو